بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. دا طعام اهل الكتاب مبارک چتا تما خبر وکړه جدی باندې اعتماد نه ده پکار په دې موجوده زمانہ کې. نو د موجوده زمانه خبره خلا پرېدا خو حافظ ابن جرير طبري د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ قول نقل کړی دی ولا تاكلوا ذبائح نصارى بني تغلب. عیسایانو کې بنو تغلب یو خاص قبیله وا او اغي وخو عیسایان خو اغي په دې باندې ځان بد غنه چې نتا سمون ته د عیسایان ولې وای زمونږ استاد سره ډېر فرق نشته. نو هغه بني تغلب چې کوم عیسایانو نو داغي په باره کې به د دې دا ذبایح مخره حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولی فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر. ودی کې د عیسایت اس نه خنشت سوا د دینه چې څنګه چې نور عیسایان شراب سکي نه د دیم شراب سکي. هم دغه مثال نن د موجوده زمانه د عیسایانو چې دی کې د عیسایت څخه خپاته قرآن وګوره دی هم دې سورة مائده کې رستو دا وایبا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. دا نه خو په هغه زمانه کې وایي بأن منهم قسيسين پدې کې لوی علما دي ورهبانا او تارک الدنيا فقيران دي پکې دنیا سره هیڅ کار نشته دنیا پرست نه دي او انهم لا يستكبرون او بلدارج تکبرم نه کوي. نو اوس زمانہ کې ټول نړۍ متکبرین دي او په دې کې علم کم دی او په دې کې ترک دنیا کم ده ټول نه زیات ماده پرست دوی دي. او د عیسایت په قسم چې تاسو ما وی چې صرف دا کراس صلیب په کې پاتې دی او کرسمس پاتې دی او ځان له نمونه خو دي ایسټر دی او ګډ فرایډے او فلان او فلان او دا یو څو خبرې دي دا اغه سیغه د دې وجنه د دې ذبایح خورل نه دي پکار. دویمه مسله والمحصنات من المؤمنات او حلال دي ستاسو د پاره پاک دامن مؤمنانه د نکاح د پاره. اول محصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او پاک دامن د هغه کسانو نه چې ورکړل شوی دی هغه ته کتاب ستاسو نه مخکي چې عیسایانی یا يهوديانی خو چې پاک دامنی اذا اعطيتموهن اجورهن چې کله تاسو دی له ورکې د دې هغه اجرونه یعنی مہرونه نکاح بغیر د مہر نه نکي بغیر د مہر نه نکاح نکیږي که نکاح بغیر د مہر نشوي نو بیا به مہر مثل واجبي د فقه په کتابونو کې ګور مہر مثل به واجب او مہر به خامخای او نکاح شغار چې ورته ویل شوی چې نکاح شغار ممنوع ده نو نکاح شغار په دې وجه ممنوع ده چې پای کې به مہر نه وي. نکاح شغار دی ته وایي چې زید عمر ته وایي چې زه خپل لور تعالی درکم او ته خپل لور مال راکې نو ته ما لور مہر مکه او زه بستاله نه کوم خو زما دا نکاح بستاله دی بدل شي او استاد به زما د دې بدل شي. یو د پښتو بدل دی د
د پښتو بدل دا دی چې دوه کسان یو بل ته وایي چې ته خور راکړه زه به خور درکم استاد خور به مهر یو نکاح به یو څنګه چې مهر یې داسې به هغه مې یو دلته به دې بدل ته شغار نه وایي دا غلط فهمي شوې د خلکو ته دا بدل دی خو دا هغه بدل نه دی چې کوم ته په شریعت کې شغار ویلی شوی ځکه شغار کې دا و چې په هغې کې به مهر نه وي نو مهر به لازما ورکوي بیا اذا آتيتموهن اجورهن محسنین غیر مصافحین احسان کوونکی به تاسو احسان سړی به احسان هم کوي او احسان به هم کوي احسان به هم کوي ذمہ داری به ټولې به ده راځي که د ښځې او د خاوند په منځ کې کړپ کړوپ رالل نو زیاته ګزاره به سړی کوي او احسان به هم کوي احسان ساتل به هم کوي تحفظ به هم کوي اسې د دې یو ښه تعبیر یو ځای کې یو سیرت کانفرنس په هغې کې ما یو تعبیر وکړو نو بیا راته یو کس دوه ملاو شو چې یاره زموږ دا تعبیر ډېر زیات خوښ شو نو کېدای شي دا تعبیر به بل چا هم کړی خو ما وی چې د دې احسان او د احسان د دواړو دا مجموعه چې سړی قوام دی علی النساء نو د قوامیت کې مطلب دا دی چې دا یوازې دې ته نه وایي چې هر وخت به غر پشي او هر وخت به ډز ډوزي او نه دا یوازې نه دې معنا دا دی چې دا لاس دا پې د پاسه وساته او دې زړه ته را قریب کړه خو دا یو لاس به دې آزادي په دې خبره تاسو پوهېږئ دا یو لاس به دې آزاد پرېښئ چې ورته پته چې دا یو لاس یې آزاد دی او دې بل لاس باندې دې زړه ته رانږدې نو د دې زړه ته رانږدې کولو سره سره دا قوامیت کې د زړه ته رانږدې کولو سره سره دام دا چې دا یو لاس ورې اوچت پاتې دی دې معنا دا ده چې دا د تربیت دپاره د تعلیم دپاره دا د دې دپاره چې ورته پته وي چې یاره څوک نګران شته د نګرانۍ ضرورت دی نو دا دې ازادي دا ښی لاس او محسنین دا معنا ده چې په نکاح کې راوستونکي یې غیر مصافحین یو مصافحین ده یو مصافحین ده نو د سړو او د ښځو په منځ کې مصافحه هم ټیک نه ده پردی سړی پردی ښځې سره څنګه مصافحه کوي خو د صفح نه دی نو پر مردان کې یو بابا او الله دې وبخښي ډېر ښه عالم او ښه خو دا غلطي به ته کېده غیر مصافحین معنا به یې کوله چې بړې ګډې نه کوي بړې ګډې نه بړې ګډې خو د صفح نه سواد نه دی صفح د تلي ته وایي دا خو سین سره دی صفح معنا بدکاري کول دی صفحه تویولو ته وایي ځان ضایع کولو نو بدکارۍ کې خو هر څه ضایع کېږي نو غیر مصافحین ولا متخذی اخدان او نه نیونکي د پټو دوستانو دې آیت کې مطلب دا دی چې د اهل کتابو یو عام مسلمانان محسنات من المؤمنات ځکه چې حدیث کې راځي چې تنكح المرأة لأربع لثلاث د دریو خبرو په وجه باندې خلک نکاح کوي مال جمال او بل څه نسب او سلورم پکې څه شو دین نو تربت یداک علیک بذات الدین او خلکو ویل چې دا د دنیا د قومونو یو قسم له خلاصه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړی ده د مال په وجه باندې چې کوم خلک نکاح کوي نو دا څوک دي دا يهوديان دي يهوديان بس مال دولت ته ګوري جمال او د حسن په وجه باندې چې کوي نو دا عیسایان او دا غینه متاثر خلک او د نسب په وجه باندې چې کوي نو دا عرب دي هغه نور څه ته نه ګوري خو هغه دې ته ګوري چې دا د چا بچی دی د چا پلار د چا زوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه ته پکې دغه شزونه کې ګورې نو ګوره پکې خدا د دینه بعد ګوره چې اولنې پکې دینداری ګوره تربت یداک علیک بذات الدین ته دین له ترجیح ورکوا دا نور پکې دی رسته ګوره اولنې پکې دین ګوره نو دې ته محسن اصل کې دې خبره باندې تاسو پوهیږئ چې د ښځې دپاره چېرته محسنه لفظ نه دی راغلی دا چې کوم خلک پرې فقه کې دا فقه وایي مدرسو کې یا بل ځای نو هغه وایي محسن او محسنه
دا محسنه لفظ نشته. محسنه احسان به سړی کوي، ښځه محسنه نه ده، محسونه ده. حسن قلا ته وایي، حسن حسوین. دا د دعاګانو او د اذکار یو کتاب دی، نو خلک ورته حسن حسین وایي. حسن حسین نه دی، حسن حسوین یعنی مضبوطه قلا. وی مشتق د شی چې جاری شي په شی نو پیدا کوي کمال په وصف کې. وندخلهم ذلا ذلیلا. نو دې ترجمه دا سم کوه چې داخل به کومه دی سوري ته چې سورې کړې شوی دی. سورې کړې شوی نه، په سوري کې مبالغه وکړه. وندخلهم ذلا، دی به موږ دنه کو داسې سوري ته ذلیلا چې دا به ګور سوري، ګڼ سوري وي، غټ سوري وي، ګور وي. ذلا ذلیلا. نو حسن حسین معنا قلا، مضبوطه قلا. نو ښځه محسونه ده، یعنی دا په قلا کې را بنده ده. قلا څه ته قلا وایي؟ په کور نه ده، قلا ده، په قلا کې را بنده. نو دا په قلا کې را بندول دا څه نقصان دی؟ قلا خو د بادشاهیان د ځان دپاره جوړوي، قلا خو فوجیان د ځان دپاره جوړوي، قلا خو لوی لوی سرمایه‌داران د ځان دپاره جوړوي. نو تاله د قلا نوم کې خو ته په قلا کې را باندې معنا دا چې تا باندې څوک حمله نشي کولای، ستاسو بے عزتی نشي کولای، ستاسو بے ادبی او بے احترامی نشي کولای. اوس دا قلا درې قسمه ده. ما چې څومره غور کړی په قرآن او حدیث نو ښځه چې کومه ده نو دې دپاره درې قسمه قلاګانې. اولنۍ قلا چې دی دا د دې خاندان، دا د چا لور ده، د چا نوسۍ ده، د چا خاندان ښځه ده، د چا د رور خور ده، د چا د تره ورېره ده، د چا د ماما خورزه ده. دا یو خاندان، دا د دې حسن دی، دا د دې قلا ده. کومه ښځه چې د هغې خاندان نشته، لکه وینځه شوه، وینځه بې خاندان نو هغه په دې قلا کې نه ده. نو د دې ښځې او د هغې ښځې په منځ کې ډېر غټ فرق دی. هغه به بار ګرځي، کارونه به کوي، سودا به راوړي، کله به څه کوي، کله به څه کوي. حتی که د هغې دپاره د پردې هغه احکام هم نه دي چې کوم احکام د دې آزادو دپاره، حرایرو دپاره دي. ځکه زه دې طالب علمانو ته وایم چې یو حرایر دی او یو خرایر دی. نو کومه ښځه چې هغه پرده کوي نو دا د حرایرو نه ده، چې کومه نه کوي نو دا د خرایرو نه ده. خرطوب. نو اولنۍ محسنه، ښځه محسنه ده، معنا دا ده چې دا د یو خاندان ښځه ده، د دې نسب معلوم دی، پلار نیکه معلوم دی، او هغه په نکاح باندې د هغې تعلق په بنیاد باندې دا رشته شوې ده او د هغې نه بعد دا اولاد دی، دا معلومه خبره ده. نو بیا هغه د خپل خاندان خیال هم ساتي. اولنۍ سوچ به دا کوي چې یاره داسې خبره ونه کړم، داسې کار ونه کړم، داسې عمل ونه کړم، داسې قدم اوچت نه کړم چې زه خو پرېږده، خپل پلار به مې وشرمېږي، مور به مې وشرمېږي، خاندان به مې وشرمېږي، کلی به راته څه وایي، خلک به څه وایي، پلار مور ته به مې خلک څه وایي. دا یو تصور د دې په ذهن کې به پروت وي چې زه داسې ورکه نه یم. نو دا په دې یو قلا کې رابنده ده، دا پیدایشي قلا ده. دویمه قلا چې کومه ده نو هغه د تعلیم او د تربیت ده. قرآن ولا تعلیم ورکړی دی، سنت ولا تعلیم ورکړی دی، استاد به ولا تعلیم ورکوي، پلار به ولا تعلیم ورکوي. دا د پلار ذمہ داری ده چې هغه به لور له تعلیم ورکوي، د خاوند ذمہ داری ده چې هغه به ښځې له تعلیم ورکوي. چې لا واده شوی نه ده نو د پلار ذمہ داری ده، د ورور ذمہ داری ده، که ترې په کور کې، نیکې په کور کې نو د هغه ذمہ داری ده. دا به تعلیم او تربیت ورکوي. او چې بیا واده شي نو بیا د هغې نه بعد بیا د هغه د خاوند ذمہ داری ده. ابدا نه وایي چې دا اوس اصل د تربیت پوره شوی دی، اوس راځم او تربیت ته حاجت نشته. نه، د دې باوجود به تربیت کې تعلیم او تربیت. نو دا د اسلام دا تعلیمات، دا د ایمان دا تعلیمات، دا د اخلاقیاتو دا تعلیمات، دا د هغې دپاره یو بله قلا ده. نو دا په دوو قلاګانو کې دا رابنده شو. دوه قلاګانې شوې. یو قلا نه یو دیوال چاپېري نو هغه هم مضبوطه ځکه چې قلا یي، خو چې دوه دیواله دې چاپېري تاسو به دا غټې غټې قلاګانې کتلې، یو دیوالي بیا بل دیوالي بیا بل دیوالي. نو دلته یو دریم دیوال بل هم دی، یو دریم دیوال بیا دا دی چې هغه د خاوند په نکاح کې راغلی. نو د خاوند دا نکاح چې دا نو دا بیا یو بله قلا شو. نو زنانه ښځه چې دا نو دا په دریو قلاګانو کې رابنده شوه. خانداني ښځه ده،
تعلیم او تربیت د اسلام مطابق دی او بیا د یو خاون په نکاح کې راغلی ده ځکه چې بیا دا د دینه بعد غلطۍ کوي نو د دې سزا بیا زیاتې او هغه ښځه چې هغه آزاده ده لکه فرض کړه خانداني ښځه ده او په نکاح کې نه ده راغلې او هغې باندې غلطي ثابته شي نو د هغې سزا کمه ده او چې په نکاح کې راشي نو د هغې سزا بیا زیاته محصنات دویمه نقطه دلته دا ذهن کې کېنوه چې دا آیت نه دی دا غیر مصافحین ولا متخذی اخدان دې کې دوه نقطې داسې عبارتونو کې ګورئ تاسو هغه نقطه دا ده چې قرآن مجید خلک مونږ ته وایي دا قرآن د جنس تعلیم او اسلام کې د سکس د تعلیم څه خبره ده جنس تعلیم اسلام مني که نه مني نو یو د سکس او د جنس هغه تعلیم دی چې هغه په یورپ کې ورکړی کېږي چې هغه حقیقت کې تعلیم نه دی هغه خو په حقیقت کې اغوای شیطانی ده او د شیطان هغه نشه ده چې په یو طریقې ولا ورکوي خلکو له او خلک چې هغه د هغې دماغ او د هغې ذهن او د هغې فکر او د هغې ټوله معاشره یو شهواني معاشره جوړوي او د هغې دلایل هم درته زه وایم چې قرآن په کومه انداز کې په هغې تبصره کوي په دې آیاتونو کې غور کې یو د اسلام تعلیم دی نو د اسلام د تعلیم د زده کولو دپاره که ته غواړې چې اسلام څه قسمه تعلیم ورکړي د جنسیاتو په باره کې نو اسلام دا خو واضح تعلیم دی مثلا دا چې بغیر د وینا نه چې زه تاله څه قسم تعلیم در کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مروا صبیانکم بالصلاة اذا بلغوا 7 واضربوهم بها اذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع معشوم چې لسو کاله ته ورسي نو بیا ورته وایي چې بچی یو ځای به اوس نه سملی بسترې به جدا جدا کېږي خو ورته وایم چې ولې د دې وجه دا ده چې په انسان کې دا کم شهواني جذبات چې را پیدا کېږي دا د لمس نه را پیدا کېږي دا د دې ګوتو ورړو او د یو ځل سره د نږدې کېدو نه پیدا کېږي چې دا قسمه تصورات نه نو دا قسمه تصورات ذهن کې نه راځي بیا نو فرقوا بین د وینا ضرورت نه چې ولې تا ته داسې تر کوم دینه دا جوړي کیسه ورته مه کوه کلاس ورته مه اخله تفصیلات ورته مه وایه خو د اولې ورځې نه بیا داسې وکړه چې په دې پوه شي چې دا اوس نو دا د دې فرقوا بینهم فی المضاجع بس جماعت دا ولا جدا بسترې ورته جدا دویمه دا ګوره شریعت وایي چې واذا بلغ الاطفال منکم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ماشومان چې بلوغ ته ورسېږي وایي بچی چې کور ته راځي نو اجازت والي بس نور د سوایم ما بچی ته اوس لوی شوی ماشاءالله نو ته چې کور ته راځي نو ته السلام علیکم وایه دا وړوکوالی لاړو په دې عادت که چې ماشوم کور ته راځي نو السلام علیکم دی وایي بیا چې د پلار مور کمرې ته ځي د رور رندار کمرې ته ځي نو د اجازت دی علي بغیر اجازت نه داسې د غل په شانې نه ورننوځي نو دا په دې باندې دا خلک پوه کوي د هغې نه بعد بیا د نکاح او د طلاق دا خبرې دا ټولې خبرې ورته زده کړو قرآن چې په کوم انداز کې خبره کوي اوس دلته غیر مصافحین ولا متخذی اخدان دا د ښکلا وایي خو زما په خیال د ټولو نه ډېره زیاته بهترین انداز او کله کله بیا داسې چې دا زنانو دپاره د ضرورت دپاره د کور نه بهر ته وتل دي زنانو به د خپل ضرورت دپاره بهر ته وځي نو دا صورت قصص کې چې کوم انداز اختیار شوی دی تاسو صورت قصص راواړوئ چې تاسو په خپل خاص انداز باندې پوه کړم چې دې کې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او مسلمانانو ته قرآن په کوم انداز کې خبره کړې ده سورة النمل بیا پس سورة القصص دا آمن تدې سورة القصص دا شروع شوی دی په شلمه پاره کې مشالمه پاره کې شروع شوی دی 28 نمبر سورۃ عوام لو خا دې کې تاسو راځي دلته 22 نمبر آیت نه شروع کړئ 22 نمبر آیت
او دې رکوع کې به دومره څه د ذهن تراشي ته به حیران او دې باندې ما یو ځل نصوص وزله په دې غور کړې په دې آیاتونو باندې دې نه سمعلو وایا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل موسی علیہ الصلوۃ والسلام د فرعون په کور کې لوي شو بیا الته د لاسه سړی مړ شو بیا پته ولګېده چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام سړی وجلې ده نو بس موسی علیہ السلام ته چا اشاره وکړه چې وزه ان الملائکه یأتمرون بک خلق مشورې کوي چې وجه فخرج منها خائفا يترقب نو بس په یاره نه وته چې اوس قتل الواد نو د مدین طرف ته متوجه شو نو بد دعای و عسى ربي ان يهديني سواء السبيل بیا ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون چې ورغه د مدین هغه ګودر ته نو بیا مونږ په هغه ګودر باندې یو ډله د خلکونه چې خپل ګډي بيزي سره وبکولې ووجد من دونهم امراتين او بیا مونږ د دین اخوا ځان لا من دونهم د دین اخوا طرف او دون ورخته ته وي لری طرف ته شو دوه خزي يسقون دوه خزي تذودان چې هغه خپل ګډي بيزي را قابو کولې خپل ګډي بيزي را منی کول قال ما خطبكما دو تويدا ولدا شي چلې دا دونه غټه خبره ده خلک ګډ بيزي وبکي او تاسو نه وبکوي قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء دي ورتوي چې موږ دا پور خپل بيزي نه وبکو ترسو پور چې د شپن کی واپس نه ایتلی دي واپس لاړ شي سوال زين کې راغی چې خاص تاسو څو غرور او پلاسو نشته نه ابونا شيخ كبير او زمون پلار بوډا او ډیر بوډا فسقالهما ثم تولى الى الظل ندي دوړو له هغه بډي بيزي وبکړي بیا یو سوري ته ورفا شو او دعا یو کړ چې رب اني لما انزلت الي من خير فقير الله چې څه خیر امر راولېږي نو زه ډېر محتاج یم مستړی مو اتورځه مزل او غونو پانه خړل او پیکورا به وسط فجاءته احداهما تمشي على استحياء راله ولا پدوالو کې یوا چې را روانه و په حیا باندې پته د دې راتلونه پته لګېده چې دا په حیا د دې نه ټپ کاوي دا حیا ترا مستنبته کېده منتزعه کېده دا حیا وخکاری نه خو د دې تر نه دا حیا معلومه ده نو قالت ان ابي نبي موسى عليه السلام ته ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا زما پلار تا आवाज کوي چې تا لدر کی بدله دا سچتا مونږ لو وبکړی دي سار فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف ارکل چراغه دا موسی عليه السلام د دې پلار تا ارسو چې شعیب عليه السلام یاد انوسیو یې رورو ارسو چې اگر چې زمانہ خوري راو دا وخت هغه په خاندان کې شو ويريكم نجوت من القوم الظالمين تخلاص في الظالمان خلقنا قالت احداهما يا ابت استاجره نپری دوالو کې وی چې بابا د دې سړی نه مزدور جوړ دا مزدوري باندې ونیسا ان خير من استاجرت القوي الامين بشک غره هغه څوک چې ته په مزدوري ونیسي هغه د چې طاقت ورمي او امانت دار مي قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين وې دې پلا چې زه غواړم چې په نکاح درکم تعالی یو په دې دوه ولونو کې چې دادي على ان تاجرني 8 حجج په دې شرط چې ته مال مزدوري کې اتکاله فان اتممت 10 کتا لس پورا کړو فمن عندك دا واستاره طرفنا احساني وما اريد ان اشق عليك او زه نه غواړم چې پتا باندې سختي وکم ستجدني ان شاء الله من الصالحين تمام بیا مې ک الله تعالی غواړي د صالحیننا او صالح دې ته وایي چې په معاشرت کې د صالحانو غوند کردار ادا کوي نو زه به تاسو سره ته مزدوري او زه به مالک ما خو زما استاد په منځ کې چې کوم تعلق نو داغه نه پته لګي چې زه صالح یم صالح یوازې د وګړو منځونو نه پته نه لګي د مزدورانو سره د تعلق نه هم پته لګي دې آیاتونه کې اوس غور کوي لکه مثلا څنګه غور کو اولنې غور دا کو چې مراد ما مدین وجد عليه امه من الناس يسكن مدین د کویت او پاره باندې خلک لګیا دي ګډ بيزول او باور کوي
خو چې دوه جنکو چې کومې اوبه کولو دپاره بیزې راوستې دي نو وجد من دونهم امرأتین هغه د هغه ټولو خلکو نه جدا ولاړ دي شانه بشانه نه دي د خلکو سره وایي سړي او ښځې به شانه بشانه باندې پوهېږي یعنې یو بل سره به اوږې جنګوي نو اوږې جنګل به ابتدایي او بیا به پسې ورو ترقي کېږي شانه بشانه نه دا شانه بشانه نه وجد من دونهم امرأتین او هغه دوه کسانو څه کول هغه دوه ځکه چې بیزې خو وږې وي یا ګډې خو وږې تږې وي نه خو بتلې نو تذودانې به د دوی دغه کار چې دا بیزې رامنې کولی چې زما بیزه هلته لاړه شي خو زه به پسې هلته ځم بیا او چې زه د دې خپلې بیزې او د ګډې نه غافله شم چې دا هلته ځي نو دا خو زما د ورتلو دپاره هلته بهانه جوړه شوه نه زه دا خپله ګیډه او دا بیزه د دې خیال ساتم چې دا هلته نه ځي ځکه چې دا ځي خو بیا به زه هلته ځم ځکه چې هلته بیا څوک ګزار کوي یا به څه کوي یا څه خو به کېږي که نه زما ګډه بیزه ده هلته نو تزودانې زه د دې ځای نه منع کوم چې دا هلته لاړه نه شي دا دوه خبرې شوه او امرأتین دوه ښځې دي یوه هم نه ده قال ما خطبکما اوس موسی علیه السلام ته ګورئ د موسی علیه السلام ته به دا وایې ذهن کې به دا راځي موسی علیه السلام مسافر سړی دی او د ښځو سره په خبرو کې څه کار د هغې جواب په دې خطبون کې راغی موسی علیه السلام دلته سوچ وکړو چې هلته کې مې هغه دوه کسان چې په جګړه ولیده یو له مې چې سوک ورکړو یو ظالم و بل مظلوم و سبا له بیا هغه چلو نو بس چې اوړم نو یا به په ظالم و مظلوم اوړم دغه چې دلته بیا هغه شانې ختم وکړو ما څه غټه خبره خو دلته بیا راپېښه شوه هلته هم دا چلو د هغه ځای نه خو دلته راغلم و دلته جوړې بله مسله راته راپېښه ده که څنګه چلې دا ماشومانې مظلومانې دي دا دوه جنکۍ دي دا دې سړو پې ظلم کړی دی خو دلته بیا د ظالم جواب په پکاري نو دې ځای نه به بل چېرته ځم نو خطب څه ته وایي الخطب الامر العظیم الذي يكثر فيه التخاطب خطب هغه کار ته وایي چې دونه غټه خبرې چې هلکه دا څه چل دی دا څه کیسه ده سړی په لار روان شم دا نو څه چل دی خو سړی دی روان دی ته هم روان چې څه غټه خبره وشي یا لکه څه چل دی یو ته بل ته څه چل هر سړی د بل نه تپوس نو تا د موسی علیه السلام ذهن کې دا راغله چې دا د ما د پردو جنکو سره څه کار دی چې څوک څه کوي او څوک څه کوي خو خبره دا ده چې دلته مسله ماته بل شانته ښکاري دا ماشومان دا جنا دا خپلې ګډې رامنې کوي دی نه پرېږدي هلته نو یا هغوی تباه کړي دي دا مظلومانې دي د دې نه څه مسله ده داسې نو د دې مسلې د اهمیت په وجه باندې فورا د دې نه تپوس کوي خو بیا تپوس د یوې نه کوي حیا ګوره حیا د نقطې پکې زده کوه قال ما خطبک یوې ته پکې نه وایي چې داسې چل دی نه ما خطبکما تاسو دواړه چې دا کوئ دا ولې قالتا نو یوه جواب نه ورکوي حیا ده یوه جواب نه ورکوي تپو د دواړو نه شوی دی نو قالتا دواړه ورته وایي لا نسقي دا موږ باندې چا زیاتی نه دی کړی خو زموږ خپله حیا ده دا د قانون څه خبره نه ده دا د عرف او د رواج څه خبره نه ده خو دا زموږ مزاج دی دا زموږ کار دی دا زموږ فکر دی لا نسقي موږ په خپله خوښه دا کار کوو دا بوخره چې ما ته را په سر کړې ده راته چا په زور نه ده را په سر ده په خپله مې را په سر کړې ده دا پرده چې زه کوم او د سړو سره ګډه وډه نه ګرځم نو دا په ما باندې د چا له طرف نه نه ده دا زما خپل لا نسقي دا موږ په خپله خوښه داسې نه کوو لا نسقي زموږ طریقه دا نه ده موږ داسې نه کوو حتی یصدر الرعاء یوازې دا نه چې دا خلک خپل ګډې بیزې اوبه کړي حتی یسقي رعاء نه چې دی خپلې بیزې اوبه کړي نه حتی یصدر الرعاء اصدار دی ته وایي صداره یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم صدور او ورود دی ته وایي چې سړی ګودر لځي صدور دی ته وایي چې سړی د ګودر نه اوبه وڅښي یا د په منګي کې راوالي او د ګودر نه را رواني دې ته صدور لا نسقي مونږ هغې پورې خپلو ګډو بیزو له اوبه نه ورکوو حتی یصدر الرعاء چې دا ټول شپنکي واپس تللی نه وي دا لاړ شي دا ماحول خالي شي د هغې نه بعد د به بوکره وباسم د ما نه به لوپټا خالي خوا کېږي څه به کېږي داسې نه کوم زه دې چې تللی نه یو دا ځای خالي شوی نه هغه پورې زه نه کوم حتی یصدر الرعاء بیا سوال دا راغی چې ښه ستاسو د کلي دا خلک خو ډېر بېکاره خلک دی چې په جنکو کارونه کوي دا تصور یو سوال ذهن کې را پیدا شي دا چې په ښځو باندې ګډې بیزې اوبه کوي دا څه بېکاره خلک دی دا سړي څه کوي چې دا په ښځو باندې دا ګډې بیزې اوبه کوي
نو خبردار چې و ابونا شیخ کبیر او زمون پلار شیخ دی بوډا دی او ډیر بوډا دی هغه بيزي نشي ساتلی راتلې نشي چې هغه دا کړي بيزي وکړي نو موږ مجبور یو د مجبوریت د وجه نه کړي بيزي وکړو نو مجبوریت د وجه نه بار ته راوته دا خیال مکوه چې ګینه موږ سره مشخله کیو یا موږ داسې د پردو خیال نه ساتو یا موږ خامخا دا غواړو چې ځکه خزه وسړي دی یو نه 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 داسې نه ده پلارم بوډا بس موسی علیه السلام پوښو چې اوس خبره داسې نه ده صرف خبره دومره ده چې د نر نشته چې د دې د پاره او پلاری بوډاره او بل څوک نر شته نه او د دې حیا په دې کې معنی ده نو زه خو نر یم کنه زموږ یو دوست دی نو هغه وایي زما پلار به خبره کوله راته وایي ما ورته وایي چې دې له خو سړی راوسته غواړي وایي راته به چې د لږ ساعت دپاره ته سړی شه لږ ساعت دپاره ته سړی نو دا خلکو ته داسې وایي وایي دا چې کوم کار راپېښ موسی علیه السلام چې زه خو یم که نه زه خو د لږ نه ده خو د ډېر ساعت دپاره سړی یم هلته مې هم دا کارونه کول او دلته زه خو د ډېر وخت دپاره خو د مستقل دپاره سړی خو د دې نه مې تا ته ووایي چې ته په داسې کارونه کې داسې مه وایه چې بل څوک کوي خو ته یې کوه که نو موسی علیه السلام پوښتنه دا اوس زما کار دی نو ما کار فسقا لهما داسې نه چې دا یوې د وجې نه داسې نه یوه پکې داسې نه وه دی پکې نه دي کتلي چې یوه که دوه فسقا له قرآن وایي الله تعالی پې ګواه دی چې موسی علیه السلام پکې دی نو یار دا یوه پکې کشره ده د دې د وجې نه په دې مې لګړه سوځي د دې دپاره نه 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 قرآن پې ګواهي وکړه فسقا لهما بد د دې دواړو دې کې څه مطلب نه و خو د دواړو دپاره یې هغه ګډې بېزي اوبه کړې او چې ګډې بېزي اوبه کړې نو بیا راغی دلته کېناست دویمه نکته خو د دې سره تعلق نه دی خو عام نکته زده کړه دا چې په دې اته ورځې په دې لاره را روان دی خو داسې نه دي ویلي چې خدای پاک څه غیبي طور انتظام وکړي ځکه چې هغه ځنګل د کتل چې دومره لویه خبر چې په ځنګل کې خدای ماله غیبي طور کور جوړ کړي په ځنګل کې راله ډوډۍ راکړي او داسې زبردسته چې ګورې داسې آبادي پکې جوړه وي او موږ پکې ډوډۍ وخورو او بیا دلته سره روان یو دا قسمه تصورات د موسی علیه السلام په زمانه کې نه راتله ته پوهېږې د جلال آباد په ټیپرو پوهېږې هغه وخت کې خو صفا یې کولی و چې که اوبه میلاوېدې هغه یې څښلې او ډوډۍ نه وه نو د ونو پاڼې یې خوړلې خو را روان او دلته چې بني ادم ولیده چې دا خلک راغلي دي او ګړي دي او بېزي دي او دلته پخوا وشا کلی مي او کورونه به مي نو دغه وخت کې دعا وکړه اوس پې پوهېږي چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر مولا خو چې څه خیر دې راکړه نو زه خو محتاج یم د دمې ځای په کار دی خوراک څه بني ادم خواوشا په کار ده څه کلی په کار دی څه خلک په کار دي بني ادم چا سره کینم پاشم وخورم وسکم دمه وکړم څو بني ادم چې ورسره خبرې وکړم نو چې دا کار وشو که نه نو بس قالت نو فجاءته احداهما اوس دلته دا دواړه جنکۍ چې کور ته لاړې پلار ته یې کیسه وکړه چې ولې د وخته راغلی چې چلو شو په کار ده چې وختي ناوخته چې بچي ته پته چې دا لور مې کوم ځای ته ځي دا زوی مې یوازې لور نه دا زوی مې کوم ځای ته ځي وختي راځي ناوخته راځي چې راځي نو څه ورسره یې څنګه چلي دا څه وویله که وختي نه ولې راغلی ناوخته ولې راغلی یاره جي د پلار سره د بچي دپاره ټیم نشته دا پلار دی بیا چې د بچي دپاره ټیم ورسره نشته تا صرف دې دپاره زوی غوښته چې غټ شي او سعودي کې نوکري وکړي او ماله ډوډۍ پیدا کړي او یا دلته چې د غټ افسر شي ته به تربیت نه ورکړې لوی غټ نقصان د پلارانو د بچو په منځ کې دا پیدا کېږي دا دوري چې پیدا کېږي چې پلار بچي له درې نوکرۍ کوي درې نوکرۍ کوي څلورم کوي هغوی بچو له پیسې ګټي خو بچي به د سړیتوب زده نه کړي بیا به تام نه پېژني هېڅ به هم نه پېژني بچو ته سړیتوب ښایه بچو سره کښېنه پاسه خبرې ورسره کوه ګپ ورسره لګوه ګوره چې د دې په دې دماغو کې څه دي بچو نه اوره دا یې حرکات نوټ کوه تپوس دې کوه و چې ولې راغلی د وخته و چې داسې یو هلک و سړی و بد داسې تپوس رانه وکړو موږ ورته دا ووایي او بس تېده ورغی او موږ له هغه بیزۍ راغلی اوبه کړې بس د وخته راغلی موږ څه کوو نو بیا پلار یې ورته وایي چې زه به چې لاړ شم او سړی راغلی او دوو راتلو ته خو حاجت نشته د دوو راتلو ته حاجت نشته نو یوه ښځه راغله چې یوه راغله نو فجاءته احداهما په دې دواړو کې یوه راغله او تمشي روانه وه على استحیاء په ډېره ځي على حیاء نمنه وره یو حیا ده یو استحیاء ده کثرة المبانی تدل على کثرة المعانی چې الفاظ ډېرېږي معنا ډېرېږي استحیاء معنا دا ده چې ستا په دماغو کې چې د حیا د تلو د ټولو نه څومره لوی تصور دی که نه نو بس په هغه تصور او په هغه معیار دا پوره
د دې د راتلل په معیار پوره چې د یوازې جنیر روانه ده او څومره د حیات لکې دی شي نو هغه ټول په دې باندې صادق او بس هغه حیا هغه ټول معیارات پوره او چې رااله نو دای ورنه وی چې څنګه او د کم ځای نه رالی او څوک او څه دې نوم دی او که نه ګپې نه لګو فورا یو خبره وکړه وی ان ابي يدعوک زه دې نه ویم چې ما داسې نه چې ما پسې راځه ما پسې راځه نه ما پسې مه راځه زه درته نه ویم چې راځه ان ابي يدعوک زما پلار دې غواړي زما پلار دې غواړي زه دې نه غواړم زه دې غواړم زه درته ویم چې راځه په دې کې جدا خبره ده په دې ټولو ته پوهېږي زما پلار درته وایي چې راشه دا جدا خبره ان ابي يدعوک زما پلار دې غواړي او دویم تصور دا راځي چې بھائی ته څوک یې او ستا پلار ما خو زه خو تا پېژنم نه ته څوک یې او ستا پلار ما د څه دپاره غواړي نو تعارف ورسره کوي چې لیجزیک اجر ما سقیت لنا زه هغه څوک یم چې تا ماله هغه بیزي اوبه کړی وي او پلار مې دله د دې مزدوري درکوي او دې کې هسې یو خبره ده دا د دې ټولې خبرې سره تعلق نه ساتي خو متعلقه ورسره ده هغه دا ده چې پلار یې ورته دا نه دي ویلي چې ته ورشه او هغه ته ووایه چې راشه مزدوري درکوم او د موسی علیه السلام باندې به دا خبره ټیک هم نه لګېدلې چې ولې دا ما د مزدورۍ لپاره دا کار کړی دی او تفسیر قرطبي لیکلي هم دي چې موسی علیه السلام چې هلته ورغی نو د دې جنکو د پلار ډوډۍ خوړه نو موسی علیه السلام پلار یې ورته وایي چې راځه ډوډۍ وخوره هغه ورته وایي چې ما نه ډوډۍ راکړې ته د دې دپاره راکړې ځکه چې نور یې ورته ویلي چې لیجزیک اجر ما سقیت لنا ما ستا د بچو دپاره دا بیزي اوبه کړي دي نو ځکه ما نه ډوډۍ راکړې وی چې ما خدمت کړی دی او د خدمت په بدل کې زما د خاندان روایات دا دي چې موږ د نیکۍ په بدل کې موږ د چا نه اجر نه نو هغه ورته وایي چې ستا د خاندان دا روایات دي چې د نیکۍ په بدل کې د چا نه اجر نه غواړي نو ډوډۍ ځکه نه خوري او زما د خاندان روایات دا دي چې میلمه راشي موږ یې بغیر د ډوډۍ نه پرېږدو نو هغه وایي ته به ستا د خاندان روایات چې دي نو دا ټیک ده نو په ډوډۍ به وخوره تاسو په دې خبره ورسېدئ خو دا ماشومه چې ورته وایي چې ان ابي يدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا پلار مې دې غواړي نو په دې مې ته پوه کړي تاله درکې دا ورته د خپله ځانه وایي ځکه دا تعارف کوي ورسره ځکه چې دا به وایي چې ته څوک یې او د چا کوم پلار ما غواړي نو را روان شو و د را روانېدو نه بعد په خپله وروستو بیا دا د پلار ته خبره کوي چې پلار ته وایي قوي او امین نو د دې را روانېدو نه بعد هم د دې د حیا او د موسی علیه السلام د امانتدارۍ د دواړو تصویر ذهن ته راځي دا په لاره ځي نو دا مخکې ځکه چې غیره خبره ده دا خو لار ښیي پولې به وي هغه علاقه ما په دې دغه کې ولیده په دې نټ کې نو داسې سنګلاخ غرونه دي داسې تیره تیره غرونه دي دومره اوږده چې نن هم چې ورته سړی ګوري نو سړی وایي چې د شپې یا د ماښامې یا د ورځې په ټیم کې په یوازې سړی خو په دې کې یېرېږي نو ظاهره خبره ده چې هغې باندې خو څه منډونه څه شی داسې څه پورې لارې خو څنګه به ځي نو دا موسی علیه السلام دې ته وایي چې ته رستو شه او ما ته مخکې داسې کاڼی راچوه چې زه به تا روایات لیکلي نو زه به ځم داسې او دا بلکل په احترام روان بیا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين اوس دغلته چې راغله که نه نو دلته پلار هم ناست دی او لوڼم دي او موسی علیه السلام دی او د آیاتونو ته ګورئ د آیاتونو کې اولنۍ خبره راته به دا وښیم چې دا کومو خلکو ته ډېره پته نشته که نه د علماو ته هم ویم مونږ په دې عربۍ ژبه کې ضمیر جدا شی دی او اسم اشاره جدا شی دی زمونږ په اردو کې او په پښتو کې ګورئ د ضمیر او د اسم اشارې ډېر فرق څوک نه کوي په اردو کې ورسره فرق نشته په اردو کې چې ته وایم چې هوا نو اردو کې به ترجمه څه کومه هو چې ویم ذالک نو بیا به ترجمه څه کوم نو د هوا او د ذالک په منځ کې خو د ځمکې او د اسمان فرق دی هوا او د ذالک په منځ هو اسم ضمیر دی او ذالک اسم اشاره ده او د ضمیر او د اشاره په منځ کې ډېر فرق دی د ضمایر جدا دي او اسم اشارات جدا دي اسم اشاره دی ته وایي چې سړی موجود دی هغه ته وایي اسم اشاره اعرف المعارف مضمر متکلم دی او بیا مخاطب دی دا داسې ده دا اسم اشاره ده عارف المعارف متکلم هم دی او اسم اشاره هم ده که نه هغه دواړه معرفي دي خو په دې معرفو په دې ضمایرو په دې اسم اشاراتو کې ګوره اسم اشاره عارف المعارف دی په
په دې ضمائر کې بیا مضمر متکلم او مخاطب او غائب على هذا الترتيب دي ورنه اسم اشاره خو د شدره كوضع اليد على الشيء یا زویم چې دې یعنی اغا دغه اغا نو دا اشاره ده او ته زه اغا دا ضمائر نو چې دا دغه زه وایم نو دا داسې ده لکه ما چې په لاس خو دی لکه دغه شی راغله نو دې معنا ده چې هغه حاضر دی او په دې ضمیرونو کې چې حاضر راځي نه به ال راځي چې دا د مخاطب صيغه پکې لکه انت تو نو دا فرق په ځین کې ساتنه بیا دلته په هغه نقطه پويږي چې کومه نقطه ته زویل غواړم اوس ګوره ورته قالت احداهما په دې دوه کې یوي خدای خبر چې دا هغه یو او غالبا هم دا یو ځکه چې هغه خبره کړې ده چې دا کومه پسې راغلی و هغه وی یا ابت استاجره بابا ته په مزدوري ونیسه ان خير من استاجرت القوي الامين ذکه چې غره هغه څوک چې ته په مزدوري ونیسي هغه د چې طاقتور می او امانتدار می نو بابا ورته وی چې تاسو څه پته چې طاقتور دی نو ورته وی چې هغه د کویه بوکه خوشله شو کسانو نشوري استره د په یوازې را ویستله او ډیرو کسانو را ایسته د په یوازې را ویسته طاقتور دی امین او امانتدار څنګه چې په لار روانو ما ته د امانتداري په تو ما د غب نه لګولې نه ما سره خبرې کړې دي نه ما نه تاسو نه کړې دي بے ځای خو چې ما وته چې بابا مې وایي چې راشه بازار روان شو خبره ختم شو او دراتو په وخت کې هغه چې کوم د اماګویا کې زده هغه په لاس کې امانتدار او دې نقطې ته بیا سوچ دي امانتدار دې د امانت چا ورکړې موسی عليه السلام له پته ولګي چې یو جوان چې په لار کې یوازې جوان دی او په بل ځای کې دوان جنې دا او دا جنې او ته ضرورت دی یا د ته ضرورت دی دا غیر اعلان شده امانت دی دا تا چا ورکړې نه دی خدا ستا په لاس کې امانت دی در دې آیت نه پته ولګي ورنه د امانت چا ورکړې نو د جامین نور د امانت دی خدا دا د مرد قوامیت هغه تقاضا ده چې سړی قوام دی چې سړی قوام دی نو یوازې خزا یوازې جنې یوازې ماشومه دا چې د تاواله شي نو دا د پلاس کې امانت دی نو القویم دی او الامین دی الامین دی امین یوازې نه دی الامین دی د امانتداري چې تاسو څومره تصور کوئ کنه اپ د صادق دا پیغام دا وایي خو دې وخت کې دا ته وایي چې موسی علیه السلام ناشته او پلان ناشته او جنې خبرې کوي او جنې پلان له مشوره ورکړي دوه مسلې نو دا ولنه مسله خو ټیک ده چې ما جنې پلان له مشوره ورکولې شي د شورا منبر باندې خو مشوره به ولا ورکړي شورا منبر ته حاجت نشته خزه د شورا منبر کې دی شي کنه شي منبر کې دی د پارلیمنت منبر کې دی شي کنه شي منبر کې دی دی باندې واسوس نه کومه خو زما رائے دار چې نشي کېږي ولې دا سړی چې کوم تری دا د خزو ځامن نه دي دا چې د اسمان درالوي دي دا د خزو دشمنان دي دا سړی چې تل د منبري التکي نو دا څه دی دا د یوې خزې خاوند دی د بلې خزې زوی دی د بلې خزې رور دی د بلې نیان وسې دی نو دا څه پردی دی د خزو نه دی وایي نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې د خزې مشوره منلې وه نو ما ته په سلو موقعو د خزې مشوره ومنه کړه ته چا منې کړی تا ته ما نه دي ویلي چې مه منه مشوره خو نبي علیه الصلاة والسلام جرګې او شورا د خپلې ښځې راوستې وې یو بیبي راوستې وه ابو بکر صدیق رضی الله عنه راوستې وه عمر فاروق رضی الله عنه راوستې وه نو خپل سړی د خپلې ښځې نه مشوره علي د لور نه د مشوره علي چا منې کړی د ما چا پابندي لګولې نو دا د لور او کله لور بغیر د پلار د پښتون مشوره ورکړي پلار دا باندې دې ته د پلار فکر دی یا نه دی خو دې کې د دې په پښت دوه څیزونه دي بنیادی فکر پکې دا دی چې بابا مونږ جنکې یو ولک ملاو شو او دا د پته ولګېده چې دا مسافر دی غریب دلته څوک شته نه او د خپل کلي نه خو راغی لهذا د هغه مجبوري ده چې هغه ته د ټکانې یو ځای ملاو شي زمونږ مجبوري ده چې مونږ بهر د تلونه مطلب دا دی چې د دې جنې په زړه کې دا وه چې زه به کم از کم چې دا پلان مې دی مزدور کړي نو مونږ به بار د بیزو ساتلو نه او د خلکو مخکې د بیزو د ساتلو او د اوبه کولو او د دې څیزونو نه به بېغمه شو نو سوچ دا دی چې دا کار خو زه به مجبورۍ کوم او د مجبورۍ نه د وتو چې لږه هم ما ته لار پېښېږي نو فورا بغیر د وینا نه زه خپله خبره کوم چې بابا د دې مجبورۍ نه مو خلاص کړه داسې جنکۍ چې بار لاړې شي او د خپلې مجبورۍ نه کار وکړي نو ته څه وایې چې اسلام موجوده دي نه کوي
یا ما باندې دا بدګماني کوي چې ته به وایم چې دا دې نه کوي. خو د هغې اصول دي، د هغې طریقه ده. تا ته د احسان او د هغه کلاګانو او د هغه د تعلیم او د تربیت تفصیلات درته وایم. دویمه خبره دا ده چې یا ابت استاجره، هو ضمیر دی که اسم اشاره ده؟ ضمیر دی. د دې معنا دا ده چې په دغه وخت کې موسی علیه السلام ناست نه و، کمره جدا و، بابا جدا و او لور یې ورسره ناسته وه. سړی راغلی خو په کور کې په بله کمره کې ناست دی. نو مشوره ولا لور په داسې وخت کې ورکړه چې په هغه وخت کې موسی علیه السلام په هغه وخت کې موجود نه دی. نو دا د موسی علیه السلام غایبانه تعریف هم کوي، غایبانه دغه په باره کې مشوره هم کوي. لکه کور کې مشوره کېږي دا سړی مزدور کوو، نو دغه مزدور په مخ کې خو نه کېږي که نه، دغه مزدور په مخ ځکه چې یو به وایي چې نیسو، بل به وایي چې په ده کې دا چل دی، نو سبا له چې هغه هلته وي نو یو ته به یې پړله کړي. څه خبرې خو انساني معاشره ده که نه. نو دا د دې د کور ځان له مشوره ده. نو دلته هغه ضمیر استعمالوي، یا ابت استاجره. بابا هغه سړی نه دی، هغه چې مونږ راغلی دی هغه هلک استاجره، هغه مزدور که. ان خیر من استاجرت القوي الامین. بل خبره نو قال موسی علیه السلام بابا بیا وی انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین، زه غواړم چې تعالی په نکاح باندې درکم احدى ابنتی، یوه په دوو لوڼو کې هاتین چې دا دي. اوس دغه وخت کې دواړه ناست دي. بابا چې کله خبره کوي نو بابا دوه خبرې کوي. لور خو ورته دا ووایي چې بابا دا مزدور که. پلار په ذهن کې دوه خبرې راغلي چې ښه دی لور خو مې راته ووایي چې قویم دی او امینم دی او مزدور یې که. نو اوس دې نه پته ولګېده چې الایم اذا وجدت لها کفوا، یو ناواده کړي جنۍ چې تا یو بل کس ولیده چې د هغې دپاره برابر دی، د هغې سره یې سمی خوري، نو بد بیا فورا بیا از خود د ځانه خبره کوه. بیا دې ته مه ګوره چې څنګه چللی، بیا وایه هلکه دا جوړه برابرول غواړي، دا جوړه جوړول غواړي، دې نه جوړه جوړول غواړي. نو بابا په ذهن کې دواړه خبرې راغلي او دا دواړه جنکۍ دغلته دواړه موجودې دي اوس. ولې؟ ځکه چې سړي دپاره قرآن ګوره، د قرآن دا اصول دي. نفس قتل د نکاح په نیت باندې چاته د دې نه شریعت منع نه ده کړې. نفس قتل تفصیلات به درته زه وایم چې په هغه ټولو خبرو کې د آیتونو په دې سیاق په سبا کې به درته تفصیلات وایم، خو به هر حال هغه به وخت علي. دلته گویا کې د دې جنکو د پلار په غیر محسوس انداز کې داسې موقع پیدا کوي چې دا موسی علیه السلام ته زه وایم چې زما دوه لوڼې دي، نو هلته لیدلي دي، هلته ښکاره خبره ده چې هغه بچی پې په خیره کوي چې قوي دی او امانتدار دی او دا دی او دې معنا دا ده چې هغه خو له سره دی خو کتلي نه دي په دې کې، په دې غرض په هغه دا خبره نظر یې لګېدلی دی نه دی لګېدلی، انسان دی جدا مسله ده. خو دا خواړو د زه په ذهن کې ونه. اوس چې د نکاح خبره راشي نو لازمت بله د په سترګو کې دا تصور راځي چې یاره زه د نکاح لپاره خو کوم، نو یو نظر کتل خو په شریعت کې حرام نه دي، بلکې نبي علیه السلام تاکید کړی چې یو ځل ورته وګوره، انظر الیها، وایي ته خو وګوره، یو ځل خو وګوره، بد دغه یو ځل د کتو پورې خبر. نو بیا هغه بابا ورته داسې کوي چې انی اريد ان انکحک احدى ابنتی، په دې دواړو کې دله یوه درکوم په نکاح، او اراده مې داسې ده غواړم. خلک وایي چې دا خو نکاح ده او په دې کې خو دا نه و مهر نه و، نه نه اریدو، اراده د نکاح ده نه که نه اریدو پکې ده که نه، ته اریدو ته نه ګورې دومره ګټې خبرې کوي. انی اریدو، زه غواړم داسې ان انکحک، او انکحه د څه ده صیغه ده؟ انکحه ینکحو د مضارع صیغه ده، او تا ویلي دي چې نکاح په صیغې د ماضي کېږي. بیتو وایي قبوله کړې مې وه او قبوله کړې مې، قبوله کړې مې وه، دروغ وایي. کله یې په خوای قبول کړی او وسه قبول کړی وا خو ماضي بعیده ده. وي دې په پیخه کې ویلي دي چې لکه نکاح به ورې په شیغې د ماضي کېږي، نو ماضي بعیده ته خو نه وایي. قبول مې کړه دا هم څه ده؟ ماضي مطلقه ماضي ده. قبول مې کړه، قبلو مې قبول مې کړه، نو دا څه ده؟ دا ماضي مطلقه ده. او قبول کړی مې وه، نو دروغ څه لوي کله قبول کړی په خوا قبول کړی کم ده؟ په خوا تعالی چې درکړی نه ونه قبول کړی ده څنګه؟ نو دا خو نکاح په صيغه د ماضي کیږي او دا په صيغه د چا ده؟ ان اريد یوا ان کې حق دوا. دا چې کوم باسونه به خلکو کول نه هغه د تصفات چې هغه مسله څه ده؟ دا ترجمه ډېری کړي تا ته پته ان کې حق
او بیا احدى ابنتي هاتين چې تعین نه نو نکاح کیږي احدى ابنتي یو پکې درکو نو نکاح وشو تعین نه بغیر نه کیږي دا مونږ په پښتو کې وایو دا فاطمه چې د عبد الله لور ده او په دې نوم په دې کور کې بل شریکه دا پکې ولې وایي چې په دې کور کې دوه فاطمې نو کما نو څنګه پکې وایي چې نه غره بل پکې فاطمه نشته نو دا احدى ابنتي نو دا درې دلیلونه مرته دي د پاره دا نکاح نه و دا سوا اراده د نکاح او وعده د نکاح او تعین نو شوه مستقبل خبره و نو بیا دلته څه غوي هاتین دا کوم نه زدا ما دا معلومه چې دا په دغه وخت موجوده وي دا د هاتین نه معلومه هاتین څه ده اسم اشاره ده تسلیه او على ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك نو دا د دې ماشومانو هغه ډیل هغه وبکول هغه د اجنبي اکثر خبرې کول او هغه جواب ورکول هغه کور ته راوستل داغه په باره کې د بابا سره خبرې کول په دې ټول خبره پوي شي چې په دې پوي شي نو تا ته پته ولګي دا چې یو جنې مجبوره ده یو خزه مجبوره ده نو چې بهر کار کوي او بهر څه ضرورت کوي نو هغه بسنګ کوي په کومه طریقه به کوي او د کومه حاله پورې به کوي او بیا به دا غینه د بچکول څنګه په هر لمحه او چې یو سوره او یو کلوم ورته ملاويږي چې د دې نه د بچ کېدې شو نو فورا بدمان بدن د بچ کېدو لپاره په تدبیر اختیاري لکه څنګه چې دې تدبیر اختیار نو دا د احسان دا څه دی بل احسان باقي تفصيلات چې کوم دي هغه بیا ان شاء الله ولذي بل وخت وایو هغه بیا سبا دعا صلى الله تعالى